إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا أصل له ولا فرع له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا والد له ولا ولد له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. زما کشرانو مشرانو دور مړو غیر مسلمانانو، الله تعالی مونږ ته یو کتاب را لېږلی دی، یو قانون را لېږلی دی، یو آئین را لېږلی دی د دې دپاره چې په هغې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو او زده یې کړو او په هغې باندې د ټول عمر چې څومره افعال دي یا اقوال دي یا امور دي هغه په دې قرآن باندې برابر کو. نو الله چې کله هم یو کتاب را لېږلی دی، اگر چې هغه د تورات په شکل، د انجیل په شکل، د زبور په شکل یا د قرآن مجید په شکل را لېږلی، نو هغې سره یو پیغمبر خامخا را لېږلی. هغه پیغمبر د دې دپاره را لېږلی دی چې دا قرآن کله الله تعالی یو امت له راولېږي نو د هغې نورو خلکو ته ښودلو دپاره یا پویولو دپاره یا د هغې سینو کوزولو دپاره یو پیغمبر الله خامخا را لېږي. نو د هغې د وجې قرآن سره هم الله تعالی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را لېږلی. خو وخت سره دا دعوت د پیغمبر، دا کار د پیغمبر وخت تېرېدو سره د یو امت نه بل امت ته یا د یو ملا نه بل ملا ته منتقل کېږي. او ملا نه مراد زما دا نه دی چې دا کم نن سبا دا 2 درجې یا 8 درجې یا دغه شانتې نور تخصصات وکړي، بلکې د ملا نه مراد زما دا دی چې هغه په قرآن باندې صحیح طریقې سره پوهیږي او فهم پې لري او تدبر پې کوي. نو دا قرآن سره بیا دغه شانتې الله پیشواګان هم را لیږي او هغه پیشوا خپل میشن یا خپل مقصد چې الله تعالی کوم مدت ورکړي ته هغې پورې دا وکړي.
بیا زمونږ او ستاسو غوندې بندګانو ته پاتې شي او بیا زما او ستا غوندې بندګانو ته پکار ده چې دا قرآن زده کړي او بیا خلکو ته وښایي. نو چې خلکو ته وښایي نو دې ځای کې الله تعالی وایي چې دا قرآن به ته وښې، ستا کار دی دعوت چلول، د پیغمبر کار دی دعوت چلول. قرآن کی ځای کې راځي الله تعالی فرمایي تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. پیغمبر ته الله فرمایي چې څه دی کسب کړي دي دا غي لره دي او څه چې تاسو کسب کړي تاسو لره دي. دا سینه چې دا غي په ګناه باندې بتا الله نیسی. دا هر مسلمان دا کار دی چې په قرآن ځان پوي کی او بل مسلمان ته خبر کی. به دې مسلمان لا او دې د الله بندله چې په قرآن باندې بل پوي کی نو دله به دا نه د پکار چې دا جبر او زور کی په یو مسلمان باندې چې دا ماته تکم قرآن خو د دا وسومنه. کله چې تا دا قرآن کافر ته وړاندې کو یا مشرک ته وړاندې کو یا هغه سړی چې د قرآن نه خبره ده نو ستا کارو قرآن خودل د الله هدایت چې کوم کتاب را لګره ده دا غره رهنمایي کول. تا چې کله خپل مقصد پوره کړلو یا خپل کم حق پتا باندې د بل مسلمان ناپوهه مسلمان یا نا خبر کافر یا مشرک نو پتا باندې بیان نه ده ضروری چې ته هغه کافر یا مشرک یا بدعتي باندې ته جبر او کې او زور او کې چې دا قرآن ماته تو خود له دغه شانتي وکا. الله تعالی قرآن کې فرمایي لا اکراه فی الدین، نشته دا زور زبردستی په قبلولو د قرآن یا په قبلولو د هدایت کې. الله تعالی ته کتاب راولي غلو، تا ته کافر خبر کو، تا ته مشرک خبر کو، تا ته بدعملت خبر کو، تا ته هر هغه سړی چې د قرآن نه خبر دی کو مسلمان نه یادو ما هغه خبر زروسته کوم چې مسلمان سره بسکه بیا خدلته کې چونکی ذکر دا خلقو دي چې کم خلق قرآن او د الله د کلام نه خبر چې کله دا خبر کو نو پتا باندې دا زور زبردستی نشته چې ته اوس پدی باندې جبرن دا ومني. نه الله تعالی قرآن کې فرمایي لا اکراه فی الدین، نشته دا زبردستی په کافر باندې چې دا سړی باندې ته په زور قرآن ومني. نشته دا په هر هغه انسان باندې چې قرآن نه خبري او ته خبر کی نو پتا باندې نشته چې ته په زبردستی سره هغه سړی باندې دا قرآن ومني. ستا کار دی هغه ته خودل و دې خودلو. نه الله تعالی مخې ته فرمایي قد تبین الرشد من الغی، یقینا دا قرآن چې کوم دی واضح کړی دا نیک لار هم صراط مستقیم هم او د گمراهانو لارې هم خودلې ده. تا ته قرآن کې الله تعالی ویلي چې ته داسې وکړه، پلان کې حکم کې ته داسې وکړه، په پلان کې امر کې ته داسې وکړه او پلان کې ځای کې ته داسې مه کوه، په پلان کې ځای کې ته داسې مه کوه، په پلان کې امر کې ته داسې مه کوه. تا ته الله تعالی د قرآن په ذریعه دا ښکاره کړې ده چې تا ته کله د قرآن په ذریعه ښکاره کړې ده نو دې ټایم کې تعالی زور او جبر نه دی پکار چې ته په چا باندې کې. محققین وایي چې الرشد معنا د قرآن د پاره زکه ویلې ده او نه غلارې د پاره زکه ویلې چې رشد چې د قرآن کې الله تعالی نه غلار او غلط لار دا دوانه واضح کړی دي، ښکارا کړی دي. کچری ما او ته په قرآن باندې سوچ کو نو دی کې الله ویلي دي چې تعالی پکار ده چې ته دسې وکي، تعالی پکار ده چې ته غریب سره مرسته وکي، تعالی پکار ده چې ته مظلوم سره مرسته وکي، تعالی پکار ده چې د مور پلار خدمت وکي، تعالی پکار ده چې ته د الله هغه احکام چې قرآن کې را لیکلي دي په هغه عمل وکي، ته هغه امور چې الله منع کړی هغه نه ځان وساتي. دا ته د قرآن کې ښکارا خودلی دي. علماء وایي چې دا رشد په دې بنیاد قرآن ته استعمال کړي نه غلارې ته استعمال کړي دي یا راوړی دی الله تعالی چې دا هغه احکام چې کوم قرآن کې الله ذکر کړي دي دا واضح کړي دي چې دا سم دي او چې کوم نو ویلي چې مکه وای نو دا غلط دي. او محققین وایي د الغی په باره کې الغی څه ته ویل کېږي د قرآن د آیت چې ما ویل نو په دې کې الرشد په مقابله کې چې کوم دی الغی راغلی دی.
الغی بنیادی معنی چې کومه ده دا په مقابل د رشد کې راغلی دی. رشد نیغې لارې ته وایي، نو چې دا په مقابل د رشد کې راغلی دی نو دا په غلطې لارې ته وایي. نو دغه شانتې الله تعالی په قرآن په ذریعه باندې د پیغمبر په ذریعه باندې یا نن سبا چې کوم امت کې هوښیاران خلک دي په قرآن باندې علم او فهم لري او تدبر کوي، د دې خلکو په ذریعه الله تعالی تا ته رشد نیغه لار هم واضحه کړې ده او غلطه لارې هم تاله واضحه کړې ده. نو په مد مقابل کې د رشد کې الغی راغلی دی. نو غی هغه لارې ته ویلی کېږي چې کومه غلطه لار وي، اگر چې هغه یو تصور ولی نه غلط، اگر چې هغه یو نظریه ولی نه، اگر چې هغه یو مسلک ولی نه، خو چې هغه د رشد لاندې وي نو دا به نیغه لار وي. خو که دا مسلک خلافي د رشد د صفتونو نه، نو دا که مسلک وي، که دا یو نظریه وي، که دا یو تصور وي، نو دا په غی کې راځي او غی غلطې لارې ته ویلی کېږي. غلطه لار ما تاسو ته وویلې چې قرآن واضحه ښکاره کړې ده چې هغې ته وایي چې کومو ته الله امر کړی چې دا وکړئ او کومو ته الله امر کړی چې دا مه کوئ. د دې خلاف چې ته چلیږي نو د الغیو کې راځي. مخې ته الله تعالی فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله. اے مسلمانه دې ځای کې غور وکړه، دا کتاب ډیر د سوچ او د فکر خاوندانو ته الله را لېږلی دی. اے مسلمانه تا ته او ما ته پکار ده چې په دې باندې غور وکړو، تدبر وکړو. دې ځای کې الله تعالی اول یؤمن بالله نه دی ذکر کړی، بلکې الله تعالی دې ځای کې اول ذکر کړی دی، مخکې ذکر کړی دی فمن یکفر بالطاغوت. اول د طاغوت ذکر کړی دی او ذکر یې په کومه طریقه کړی، ویلي چې فمن یکفر چا چې کفر وکړو، چا چې انکار وکړو، چا نه انکار وکړو او کفر یې په څه شي باندې به وکړو؟ بالطاغوت، په طاغوت باندې وکړو. په دې طاغوت باندې ځان پوه کې او چې په طاغوت باندې دې ځان پوه کړلو نو دا ډېره یوه غټه نظریه ده. او نن سبا ما او تا او نن سبا چې څومره مسلمانان دي د دې عقیدې شکار یو. طاغوت لغوي معنی چې کومه د مفسرینو ذکر کړې ده چې سرکشي اختیارول یا د حد نه تیرېدل. د هر شي یو حد الله مقرر کړی دی او کله چې ته د هغه حد نه تیر شولې نو تا نافرماني وکړه د الله تعالی. نو دې ځای کې بهر حال ما خبره کوله چې الله تعالی اول یؤمن بالله نه دی ذکر کړی، ایمان په الله باندې نه دی ذکر کړی. اول یې ویلي چې من یکفر بالطاغوت. اشاعر وایي چې ته چې دومره لوی میلمه به کور ته بیایې، ته چې دومره لوی میلمه به کور ته بیایې، اول غولی دې صفا که لخشا که. ته چې الله تعالی له کله په زړه کې ځای ورکې، ته چې په خپلو دماغو کې الله له کله ځای ورکې، ته چې د الله احکام په خپل کور کې لاګو کې، ته چې د الله احکام امور په خپل معاشري کې لاګو کې، نو تعالی په کار ده چې ته اول د هغه شي نه هغه ځای صفا کې چې کم شي نه په کار ده. ته چې کله الله زړه ته کوزې نو تعالی په کار ده چې ته د غیر الله نه ځای صفا کې، زړه صفا کې، کور صفا کې، معاشره صفا کې. یو آیت مبارکه ده د مجوسو د معنی نه علاوه، د روایاتو د معنی نه علاوه دی چې کله دا نوې خبره واوري د بعضې خلک نو دی وایي چې اله پلان کې دغه شانتې غلط تفسیر یا غلط مفهوم ذکر کړی. غلط مفهوم مې نه دی ذکر کړی بلکې هغه ستا د مجوسو د معنی نه خلاف وي، نو ته وایې چې دا غلط دی. قرآن کې الله تعالی وایي چې لا یمسو الا المطهرون. دا قرآن دا د الله قانون، دا آیین، دا قاعده، دا د ژوند تیرولو چې دا کم کتاب ته الله را لېږلی دی، دا احکام به ته هله پورې نه مسکې، هله پورې به دا شیزونو ته نه نږدې کېږي چې څو پورې تا ځان، معاشره، کلی، زړه، خپل عقیده، خپل نظریات د شرک او د دې کفریات او د بدعات او طاغوت نه صفا کړي. اور طاغوت ضروري نه دی چې دا د یو شي نوم وي. هر هغه شی چې تا د دین امورو نه اړوي، ګمراهۍ طرف ته دې راښکي، اگر چې هغه استاذ ولی نه، اگر چې هغه مور پلار ولی نه، اگر چې هغه شیخ ولی نه، اگر چې هغه یو جماعت ولی نه، اگر چې هغه یو تنظیم ولی نه،
خو چې کله تا د الله د حکم ناړی، کله تا د الله د هدایت ناړی، کله تا یو گمراهی سے تراخ کی، نو دا طاغوت کی راځي. په دې نن سبا دور کې ته وګوره چې دا کم قانون زموږ په دې ملک کې چلیږي، دا د الله د کتاب قانون دی. د الله په دې کتاب کې په دې دیشو سپارو کې چې د کومو باندې زموږ د مسلمانانو ایمان دی، په دې کې خدا قانون نشته دی چې ته په مظلوم باندې ظلم وکا، ته په خپل د ملک شهري باندې ظلم وکا، ته خپل افغانیان رونه چې کم دي داسې په ظلم او جبر سره د خپل کورونو نه وشاړه، ته هغې نه خپل وسایل چې کم دی قبضه کوې شړه، ته هغې له ټایم مه ورکوه، یا هغې خپل ځمکې هغه ځمکې نه چې کمې کې هغې پیدا شوي دي، هغې کې قرباني ورکړې ده، هغې کې تکلیفونه تیر کړي دي، هغې کې هغې ابا او اجداد وفات شوي دي، پیدا شوي دي، د هغې نه ته په جبر سره وباسه. دا په کم بنیاد وباسي زما او ستا پولیس او فوجي؟ دا په هغه قانون باندې وباسي چې کم قانون د الله نه علاوه دی. او الله نه چې علاوه هر قانون دی، د الله د حکم نه علاوه، د هغه د کتاب د حکم نه علاوه چې هر قانون دی، هغه طاغوت دی. او طاغوت الله تعالی دې کې اول وی چې فمن یکفر بالطاغوت. نن سبا چې زما او ستا په دې معاشره کې کم قانون انګریز والا چلیږي، دا د قرآن خلاف چې نه وي، نو دومره فسادات به زما او ستا په دې ځمکه کې وي، دومره پورې ظلمونه به په ما او تا کېده، زما او ستا دا خلک به داسې بې ځایه ځای کې شهیدل کېده. کم سړي چې حقه خبره وکړله، کم سړي چې سمه خبره وکړله، په هغې باندې ظلم جبر دی حد ته ورسوي چې هغه سړی د خپلې خبرو باندې پښمانه هم کي او د هغې نه رجوع هم وکړي. دا کم قانون دی؟ دا همدغه د طاغوت قانون دی. ما تاسو ته خبره وکړه چې هر هغه شی چې د الله د امورو او د الله د قانون نه دې مخ اړوي او ګمراه کوي دي، نو دا طاغوت دی. که چېرې تا ته پلار هم ذریعه جوړېږي د ګمراهۍ، یو مثال به درکړمه چې تا کر یو قدرمن میلمه راغلو یا یو غټ سړی راغلو، په ټول عمر ته چېرته کور کې ټي وي یا دغه شانتې یو بېدیني کار نه دی کړی چې هغه د الله د امورو نه خلاف وي، او چې کله هغه سړی راغلو د هغه په عزت کې، د هغه په شهرت کې، د هغه په نام او په هر څه کې ته دومره پورې لاړې چې هر هغه کار ته بیا وکړو چې کم کار ته په زندګۍ نه یې کړی، هغه د قرآن هم خلاف وي، دا طاغوت دی. دا تا دپاره طاغوت وګرځوي. طاغوت هغه شرکانه ذهن دی، هغه شرکانه نظریه ده، هغه شرکانه امر دی، هغه شرکانه انسان دی. دا هر سړی چې ورسره یادومه نظریه مسلک چې ورسره یادومه، دا په دې بنیاد یادومه چې نن سبا ته وګوره چې دا کم مسلکونه جوړ شوي دي، آیا دې موږ د قرآن نه یو اړولي؟ دې موږ ګمراه کړي نه یو؟ څلور مذهبونه زموږ علما ذکر کوي چې څلور مذهبونه دي، دا به معنی هم او دا به دا هم وایي چې دا حق دي، او که دې کې تا وویلې چې دا حق نه دي، نو ته کافر شولې. د دې په بنیاد دله یادوم، د مجوسو په دې نظریې باندې چې زما او ستا عالم نن سبا پې چلیږي. او نن سبا ټولو نه غټ طاغوت چې دی زمونږ دپاره مولا دی. ولې چې هغې کتابونو ته هغه مقام ورکړی دی، هغه مرتبه ورکړې ده چې هغې د وجې نه هغه دومره په کفر کې دننه شوی دی چې هغه ما او تا ته هم کفر لار ښیي، او هغه د کفر لارې ته ما او تا رابلي چې دا د هدایت لار ده، او په دې بنیاد نه رابلي. ده ته ښه پته ده د دې خبرې چې دا ګمراهي ده، ده ته دا ښه پته ده چې دا د قرآن خلاف دی، ده ته دا ښه پته ده چې دا د الله د امورو خلاف دی. صرف په دې وجه باندې کوي چې ما نه به امیر خفه شي که چېرې ما د خپلې نظریې ته سړی راونه غوښتلو، ما نه به خپل د جماعت مشر خفه شي چې ما که دې غلطې نظریې ته دا سړی راونه غوښتلو. تاسو ووایئ چې دا نن سبا کمې څلوېښتۍ کېږي، دا کمې کالیزې کېږي، دا کمې ومې کېږي په مړي باندې، دا د پیغمبر یو روایت یا د قرآن د یو نص نه روایت نه حدیث چې د دې وایي چې احادیث دا د قرآن سره دي، د قرآن تشریح ده. په هغې کې یو ځای کې خو ته ماته دا وښیه یا شته دي چې دا ومه څلوېښتي یا کالیزه کوئ، خو دا چې زما او تا مولاد چاته انکار نه کوي، چاته وایي نه چې دا مه کوه، دا په دې بنیاد وایي چې دا هغه چې کم مشر دی، کم طاغوت یې ځان ته کېنولی دی، کم فرعون یې ځان ته کېنولی دی، هغه ویلي دي، هغه دا نه دي ویلي امره پورې چې دې ته به تاسو غلط نه وایي. او چې په کومه ورځ باندې د دې امیر د دې خلاف خبره وکړله، کم طاغوت یې ځان ته مشر جوړ کړی دی، هغه د دې خلاف خبره وکړه، بیا به هر جومات کې ملا وایي چې هلکه دا ناروا ده او د پلانکې شی ناروا دی او د پلانکې شی ناروا دی. په دې نن سبا دور کې وګوره په فلسطین باندې تقریبا زما د علم مطابق 18-19 مهینې وشولې چې ظلم شروع دی. زما عالم ته خبرو، زما مفتی ته خبرو، زما شیخ ته خبرو، زما ملک ته خبرو،
دا خو پرېږده زما د کلي ورکوټی ماشوم هم په دې خبرو چې فلسطین کې بېګناه ښځې وجل کېږي، بېګناه ماشومان وجل کېږي، بېګناه سړي وجل کېږي، بېګناه انسان وجل کېږي. خو چې زمونږ طاغوت څو پورې حکم نه و کړی د جهاد د فرض کولو، څو پورې چې زمونږ طاغوت زمونږ د مشرانو ته نه وویلي چې هلکه جهاد نه ووایي چې فرض دی، دا ټول غلي وو. غټ غټ مفتیان غټ غټ علما دي زمونږ چې هغوی په دې خبرې باندې غلي وو. ولې چې هغوی ته کم طاغوت یې ځان ته جوړ کړی او د هغې طاغوت حکم نه وشوی، او چې څرنګه طاغوت حکم وشولو ورور مې ګاډي سټارټ کړل، راغلل ودرېدل په سټیجونو باندې، په ممبرو باندې ټول وویل چې فلسطین دا چې کوم د دې سره جهاد فرض دی او د اسرائیلو سره داسې دي او داسې دي. دا ولې طاغوت حکم وکړو. نو طاغوت دومره خطرناکه نظریه یا سوچ یا یو فکر یا یو انسان دی چې په دې باندې الله تعالی اولنې رد کړی دی. فمن یکفر بالطاغوت، اور څوک چې کفر کوي په طاغوت باندې، ویؤمن بالله، بیا هغه ایمان راوړلی شي په الله باندې، ځکه چې طاغوت د هغه په سینې کې وینه. کله چې ستا په سینې کې طاغوت وي تر هغې پورې ته الله ته هیڅ کله ځای نشي ورکولی، د الله امورو ته هیڅ کله ځای نشي ورکولی. نه الله تعالی چې کله وویلې چې صحیح ده کفر بالطاغوت خو وکړه، او په کلمې کې چې دا کم دوه جزیات دي چې موږ وایو چې لا اله الا الله، دا لا اله دا یو جز ده، الا الله دا دویم جز ده. دا خو زما او ستا مسلمان ډېر اسانه کړې ده چې بس زه مسلمان یم. او ولې مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله باندې زما ایمان ده. نو دا لا اله الا چې کوم دی دا ډېره یو مضبوطه نظریه، یو ډېر عجیبه سوچ دی. دا داسې مضبوط سوچ چې دې ځای کې دا قرآن سره چې کوم دی لګي چې فمن یکفر بالطاغوت، تا چې لا اله وویلو نو تا فمن یکفر بالطاغوت تا کفر وکړو په طاغوت باندې، تا انکار وکړو چې زه به د بابا نه خیر نه غواړم، زه به د خپل مشر د خپل لیډر یا د خپل تنظیم یا پرېږده چې د موجوده کوم حکومت دی د دې نه د شر او د دې شي یره نه کوم. نو چې دا لا اله ته وویلې تا په دې خبرې اقرار وکړو چې زه د هر شي نه باري یم، هر شي نه زما برأت دی. په څه شي باندې زما ایمان دی؟ په الله باندې زما ایمان دی. چې په الله ایمان دی الا الله ته به ته ورسې. او نن سبا زما او ستا مسلمان څه شی کړي؟ لا اله نظریه یې پرېښې ده او الا الله باندې ایمان شته. وایي چې او زه ایمان راوړم په الله باندې زما ایمان دی. په الله باندې ایمان تر هغه پورې ته نشي راوړلی چې تر څو پورې تا کفر بالطاغوت کړی نه. او کفر بالطاغوت به مونږ څه وکړو؟ مونږ ځانونه دومره غورځولي دي، هر ملا تم ځان غورځولی دی، پیر تم ځان غورځولی دی، شیخ تم ځان غورځولی دی، هر د محکمې مشر ته مونږ ځان دومره غورځولی دی چې مونږ د قرآن په صحیح معنو سره په خپل ځان کې راوستلی خو خود نشو چې سوچ هم نشو کولی. کنی نن سبا دور کې وګوره دا اوس د یو څو ورځې مخکې یو سړی چې کوم د جیل نه راخلاص شولو، ښه یې ټکولی او ښه یې وهلی او هغه چې کوم د خپل مشر نه چې کوم مشر نه د یو ښه سوچ نه چې کوم د بغاوت وکړو او د برأت اعلان وکړو، صرف په دې وجه باندې چې هغه طاغوت خلاف خبره وکړله. هغه سوچ او تصور د قرآن مطابق و چې مظلوم سره ظلم کیږي زه به د سره مرسته وکړم. نو موږ ځان دومره غورځولی چې هغې سړي ته ریمانډ هم ورکړلو، خدای خبر نور به څه سره کړي، هغه د برأت اعلان هم وکړلو. ولې چې موږ ځان غورځولی دی دې خلکو ته، او چې غورځولی هم دی په دې وجه باندې موږ د قرآن امور په ځان کې راوستی نه شو. نو مخې ته الله تعالی وایي چې صحیح ده تا خو پر کفر بالطاغوت وکړلو اور ایمان بالله دې هم راوړو، خو ته مایوسه کېږه مه مسلمانه. انسان ته مایوسه کېږه مه، تا چې دا کم شي ته لاس واچولو په دې کم شي باندې تا ایمان راوړو، کفر بالطاغوت دې وکړو او یؤمن بالله دې وکړلو، نو د دې صله به څه وي؟ د دې صله به تعالی الله تعالی په دنیا کې ښیي چې د دې به څه صله. نو قرآن کې الله تعالی فرمایي فقد استمسک بالعروة الوثقی، یقینا تا چې د کومه رسۍ ونیوله، تا چې د کومه کونډه ونیوله دا ډېره مضبوطه کونډه ده، دا هغه مضبوطه کونډه ده چې د ستا پیغمبر هم نیولې وه، دا هغه مضبوطه کونډه ده چې ستا صحابه هم نیولې وه، دا هغه مضبوطه کونډه ده چې هر هغه سړی چې په قرآن مین و هغه به نیوله هم او هغه نیولې هم وه. د نیولې د موجوده خبره مې ځکه وکړله چې هر هغه سړی چې هغه په ایمان راوړي په الله باندې او په کتاب باندې، نو هغه چې په قرآن کله ایمان راوړو نو هغه یوه مضبوطه کړۍ ونیوله. او دا مضبوطه کړۍ داسې مضبوطه چې د بالغروه کې محققین وایي چې غروه هغې ونې ته ویلی کېږي چې کله د زمونږ او ستاسو په دې وطنونو کې د موسم بدلیږي، نو بعضې ونې وي هغه په یخنۍ کې چې کومې دي
پاڼې روباسي بعضې ونې وي چې هغه په ګرمۍ کې پاڼې وباسي نو دا غور هغې ونې ته ویلی کېږي چې دا ونه په هر موسم کې د دې پاڼې موجودې وي او دا په هغه ټایم کې ځناورو له کار ورکوي یا خوراک وله جوړېږي چې کم ټایم کې هر قسمه بوټی وچي یا هر قسمه بوټي باندې خزان راشي پاڼې وغورځېږي خو دا هغه ونه ده چې دا ونه په هغې ټایم کې هم هغې له ځناورو له خوراک مهیا کوي نو په دې بنیاد باندې الله تعالی د دې پوخوالي په بنیاد باندې بالغور سره چې کوم دی الله ذکر کړی دی او وسقه هغې رسۍ ته ویلی کېږي چې کومه رسۍ سره یو شی مضبوط وتړلی شي دا محققین وایي دا د ځان نه خبرې نه دي په دې باندې ځان ستړی کړی دی نو محققین وایي چې وسقه هغې رسۍ ته ویلی کېږي چې کومه رسۍ باندې یو شی وتړلی شي نو که دا هر څومره زور کړلی شي هر څومره په دې باندې کوشش وکړی شي په غلطي طریقې سره د غولولو طریقه نه په غلطي طریقې سره نو دا رسۍ نه شلیږي نو الله تعالی د دې قرآن او د دې توحید باندې ایمان راوړلو دپاره ذکر کړی دی د دې پوخوالي چې دا دومره پوخ پړی دی فقد استمسک بالغروة الوثقى دا دومره پوخ پړی چې لا انفصام لها نو د دې رسۍ دپاره او د دې دپاره بیخي هیڅ قسمه داسې شی نشته چې تا دې نه جدا کړي چې دا شی وشلی ولې چې د الله سره ستا ایمان او عقیده او نظریه ملاو شوله ځکه چې تا قرآن باندې ایمان راوړو کفر بالطاغوت وکړو یؤمن بالله باندې د عمل وکړو نو دا داسې مضبوطه رسۍ ده چې دا بیا په هیڅ قسمه طریقې نه شلیږي او الله تعالی دا حکم هم کوي چې ته په دې باندې مایوسه نه شي چې صحیح ده په دې باندې خو ته کلک شولې او دا کم ذات دپاره چې تا وکړو نو دا ذات څنګه ذات دی نو د خپل ذات ذکر هم کوي چې والله د الله چې کم دی دا هغه ذات دی چې سمیع اورېدونکی دی او دا داسې اورېدونکی دی چې ما ورته یې اورو ما ورته چې موجوده یو سړی خبره وکړي یا یو اواز وکړي اورو الله تعالی هغه قوت دی په اورېدلو کې چې هغه د زړه خبره هم اوري هغه چې ستا په ذهن کې څه تېر شي هغه هم اوري او چې ستا په خوله کې پټه کمره کې یوه خبره وشي هغه هم اوري بارانۍ خبرې خو هسې اوري نو الله تعالی هغه ذات دی چې هغه اورېدونکی دی او علیم پوهه دی باخبره دی په هر هغه څه باندې چې ستا په زړه کې ځي راځي ستا کم سوچ کم فکر او کم تاغوت چې تا په زړه کې نیولی دی هغه هم ګوري او تا چې کم توحید او کم ایمان په الله باندې هغه هم ګوري نو الله تعالی دا خو د انسان د دنیا خبره وکړله چې کم سړی په دنیا کې دغه شانتي هغه ته قرآن وښودلی شي نو په هغه باندې سختي نشته دی په ګمراه سړي باندې خو چې کم سړي دا رسۍ ونیوله او کفر بالطاغوت وکړو یؤمن بالله وکړو نو د دې سړي به په آخرت کې څه حالي نه الله تعالی د هغې دپاره هم جزا ذکر کړې دا نن سبا چې ما او تا د قرآن په بعضې امورو باندې عمل کوو که نه دا په هغه طریقه باندې نه کوو چې په کومه طریقه باندې الله تعالی مونږ ته ښودلې ده کنې الله تعالی د هر کار د کولو مونږ ته یو غایه یې ښې ده چې ته کله دا کار وکړې تا ته به دا سیله میلاویږي زمونږ دا ډېر خلک دا خبر کوي چې الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر چې مونځ یا صلات چې دا کم نظام اطاعت الهي دی که په دې باندې ته صحیح طریقې سره عمل کړی وی دا په صحیح طریقې سره چې په قرآن په کومه طریقه ذکر کړی په دې طریقې باندې تا په دې باندې عمل کړی وی او ځان دې پوه کړی وی او دا دې په خپل ملک او په معاشري او په های کورټ او سپریم کورټ کې دا قانون یخی وی نو تا ته به د فحشا نه چې کوم دی تا الله وساتي په دې شیزونو ولې چې ستا نظام چې کله د اسلام ستا نظام چې کله د قرآن او د توحید ته به څه ګمراهي وکړي ته به څه بد عملي وکړي خو ستا نظام د قرآن او د توحید نه په دې وجه باندې ته چې کوم دی په ګمراهۍ کې مبتلا یې بهرحال ما دا خبره دې پورې وکړه چې الله تعالی د هر څه دپاره صله یخې ده او هغه صله په دنیا کې هم د امورو دپاره شته په آخرت کې هم شته نو ما دا خبره وکړله چې کوم د برني آیات کې الله ذکر کړی دا خو د انسان چې کوم ایمان راوړي او کفر بالطاغوت وکړي نو دا په دنیا کې دغه صله ده اوس الله تعالی په آخرت کې جزا ذکر کوي چې په آخرت کې به ستا دپاره څه الله ولي الذین آمنوا الله حاکم بوي مددگار بوي الذین د هغو کسانو آمنو چې ایمان راوړي او ایمان به په کومه طریقه باندې راوړي الله قرآن کې ذکر کړی دی چې لا اله الا الله او بل ځای کې وایي چې من یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله ایمان چې ته کله راوړې نو الله تعالی به ستا حاکم وي په آخرت کې او په دنیا کې هم به ستا مددگار وي او دا الله تعالی به تا سره به کوي څه شی یخرجهم من الظلمات نو دا به تاسو د تیارو نه راوباسي دا خلق چې کم خلق الله تعالی رسې مضبوطه ونیسي دا قرآن باندې عمل وکړي نو دا خلق به الله تعالی د تیارو نه راوباسي الی النور نور طرف ته به راوباسي او دې ځکه محققینو یو نقطه لیکلې ده چې دې ځکه ظلمات جمع راوړی دی
او النور چې کم دی د مفرد راوړي نو دا هم د ډیر د سوچ خبره ده. دینه معلومیږي چې د گمراهۍ ډیر قسمونه او ډیر انواع دي د دې شي. او دا نور چې مفرد راوړي نو دینه دا معلومیږي چې نور دا یو خبره، یو سوچ، یو فکر، یو مسلک، یو عقیده ده. دا نن سبا چې زما او ستا مسلمان په یو کور کې سل قسمه دي که نه، یا په یو جماعت کې 2-3 قسمه نظریې دي یا 4 قسمه نظریې دي، یا په دې ټول معاشري کې 200-300 قسمه نظریې دي، دا صرف په دې وجه باندې دي چې موږ قرآن نه ځان نه خبر کړی. که قرآن نه ځان خبر کړی وی او صحیح عمل پې کړی وی نو الله تعالی وایي چې یخرجهم من الظلمات الى النور، دا خلق به د ګمراهۍ نه روباسم. دا به د خلکو د علماو چې د کوم ګریوانونه په ناروا طریقو د دې عوامو لاس ته چولي دا به زه ترې روباسم، چې دا کم مسلکونو کې دا د نشوي دي د دې نه به زه روباسم. څه به روباسم؟ الى النور، د رڼا سره. نو چې دا مفرد راوړی نو محققین وایي چې دا قرآن ته ویلی دی، دا توحید ته ویلی دی. چې دا نن سبا د دومره ډېر فرقې دي دا صرف په دې وجې باندې چې دا د ظلمات تصدیق دی. چې دا نن سبا ته په مختلفو ډلو کې نو دا د دې وجه ده چې الله باندې تا ایمان صحیح راوړی نه دی نو ته په ظلمات کې، او که چېرې ظلمات کې ته نه وې نو الی النور ته به ته هله راتلی چې په الله د ایمان وې. خو مونږ الی النور ته نه یو راغلي ځکه چې قرآن باندې ایمان نشته. او مخې ته الله تعالی فرمایي والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، والذین او هغه کسان کفروا چې هغوی کفر وکړي د الله تعالی په قانون باندې، د الله د قانون نه مخ واړئ، د الله د امورو نه مخ واړئ، د الله د حکمونو نه مخ واړئ، د الله د کتاب نه مخ واړئ. نو د دې خلکو پیشواګان به څوک وي، د دې خلکو حاکمان به څوک وي، د دې خلکو مددګاران به څوک وي. د دې د سوچ مطابق خبره کړې. نور مدد مخلوق د الله نه علاوه نشي ورکولی. ما تحت الاسباب ورکوي شي، ما فوق الاسباب کار چې کوم دی دا د الله دی. او نن سبا چې زما او ستا کوم دا سوچ دی چې د دې ځای کې کوم حاکمان یاد کړي دي په دې اولیاو سره ذکر کړي، نو دا هغه خلک یادوي چې کوم خلک ما تحت الاسباب خو هسې مني، ما فوق الاسباب هم مني. نو الله تعالی وتي چې دا خلک به دا به مشران وي چې دا کم خلک دی عبادت بندگی او د هغې تابعداري کوي. او دا خلک به کوي څه شی دي سره؟ الله تعالی خو به تا رڼا سر ته روباسي، خو دا خلک به څه شی کوي چې دا کم تا په طاغوت سره نیولي دي. دا خلق بتا یخرجونهم من النور الى الظلمات، دا خلق بتا رڼا نه روباسي تیارو سیټ ته، گمراهۍ سیټ ته به روباسي. او نن سبا ته وګوره زمونږ مولا ما او تب کتاب سیټ ته نه راخکي. والله چې زمونږ ډېر مولیان دي چې هغې خبرې ته واوري، د هغې بیانونه ته واوري، د هغې کوشش دا وي چې د قرآن نه د سړي مخ واوړي بخاري سیټ ته، د مسلم سیټ ته، د ابو داود سیټ ته، یا داسې نور مختلف کتابونه چې مخلوق لیکلي دي هغه سیټ ته مخ اړوي. کوشش یې باقاعده د علماو چې هغه دې سیټ ته مخ واړوي. ولې چې دي قرآن باندې ځان پوه کړی نه دی. قسم په الله چې دي په قرآن ځان پوه کي، که دي ته په دې قرآن کې یو امر داسې وښکارېدو چې دا د روایاتو محتاج دی، خو چې په قرآن ته نه پوهېږي نو خامخا به ته وایې چې د روایاتو محتاج دی. به هر حال نو دا خلک چې کوم د طاغوت والا دي نو دا خلک به دا تیارو رڼا نه تیارو سیټ ته روباسي. او چې دا کم تیارو سیټ ته روباسي او دا کم خلک هم چې روباسي، کم حاکمان دي چې الله یې ذکر کړي دي، نو د دې خلکو به حالت څه وي؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. همدغه خلک چې کم دي دا مرګري به د اور وي، دا خلق به اور ته داخليږي، دا به جهنم ته داخليږي، دا به د الله هغه قهر او هغه عذابونو ته داخليږي چې الله تعالی نه فرمان د پاره جوړ کړي دي او مقرر کړي دي. او دې د پاره نیټه چې کومه ده الله تعالی ذکر کوي چې هم فیها خالدون. دا خلق د طاغوت چې د کوم خلکو ته بندگی کې دا به هم د سره په جهنم کې، ته به هم په جهنم کې، هم فیها خالدون، همیشه د پاره په دې اور کې سوځي. دا نه چې تر یو وخت پورې. دا مخکې دا خبره ما کړې چې دا ډېر د کفر نظریه ده چې دا مسلمان ما او تا کې هم دا موجوده ده چې مونږ دا سوچ کوو چې مونږ دا کم ګناهونه کوو د دې به سزا میلاو شي، د دې نه بعد به چې کم دی مونږ بیا روځو جنت ته به لاړ شو. دا ډېره د کفر او د عیسایانو د مشرکانو د نظریه ده. ما جب تیری جمعې چې کوم آیات ویلو که هغې ته تو سوچ کې او دې ته تو سوچ وکړي دا ما او ته مسلمان کې دا کار موجود دی. نو چې ما او ته مسلمان کې دا موجود دی او زما او ستا دپاره د قرآن دی نو دې نه هم دا معلومیږي چې ما او تا به د دې جهنم خاوندان چې قرآن نه منو، د الله باندې ایمان نه وړو، کفر بالطاغوت نه کوو. نو الله تعالی وایي چې هم فیها خالدون، دا به همیشه دپاره په دې جهنم کې وي. نو الله تعالی دې مونږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. او قرآن نه مونږ ډېر لري یو، مونږ او تاسو له پکار ده چې په قرآن باندې خپله تدبر
کوشش وکړو او ضروری نه چې ته یوازې کینی او ته په یو شي پوه نه شولې بس کتاب دې بند کو قرآن دې بند کړو چې بس یاره زه په دې نه پوهېږم ځامي سړی یم لاړ شه کوشش وکړه د پیغمبر تاریخ وګوره پیغمبر یو ځای نه بل ځای ته هجرتونه کړي دي صحابه هجرتونه کړي دي هغې خو په دې بنیاد کړي چې هغې ته الله حکم کړی و خو تا ته زه صرف په دې بنیاد وایم چې پیغمبر د الله د قرآن دپاره هجرت کوی شي نو ته د دې دپاره نه شي کولی چې تا ته یو ټکی نه زده یا ته پرې پوه نه شي او ته لاړ شي یو هوښیار سړي نه یا ملا نه یا مفتي نه هغه ملا نه چې هغه د قرآن موافق وي هغه شیخ هغه ملک نه یا هغه امینه یا نن سبا خو ماشاءالله عوام هم ډېر په قرآن پوه شوي دي چې تا هغې نه تپوس وکړي ځان ستړی کړي چې د قرآن د دې آیت څه مفهوم دی او که دا مفهوم دی دا یې ولې دی په څه وجه باندې دی مونږ خو چې دا ګمراه کړي علماو په دې وجه یې ګمراه کړي یو چې مونږ ته مسله وکړي د آیت نه او ما او تا په همغه آیت باندې ګمراه کړي خو دا تپوس دې نه کوو چې هلکه د قرآن چې د کوم آیت دی چې د ده دا مفهوم دی دا ولې دی دا ولې تپوس دې ونه کړو ده دا تړلی وي په روایاتو پسې د مجوسو په واقعو پسې او قرآن ذکر کړی وي د ستا د هدایت دپاره او د همغه آیت نه ته ګمراه شي دا د دې وجې نه ګمراه کېږي چې هغه آیت کې ګمراهي ده دا قرآن دا د هدایت کتاب دی د قرآن په هر آیت کې په هر لفظ کې توحید او رهنمایي پرته ده خو چې کله ته د روایتو په بنیاد باندې تا ته یو عالم دا پیش کړي نو همغه آیت بیا تا ګمراه کړي ستا خپل رور سره هم نه لګي ستا کلي ملت کې مشر سره هم نه لګي ستا ملک سره هم نه لګي ستا همدغه شانتې ډېرو خلکو سره بیا نه لګي نو زموږ تاسو له پکار ده چې په قرآن باندې عمل وکړو او بل تاسو ته خو به معلومه وي دغه شانتې اعلان زموږ مشرانو کړی و پوسټونه هم شوي دي چې 27 اپریل باندې چې کوم دی باغیناران کې جلسه به او دا جلسه صرف زما دپاره نه ده لکه څوک دا سوچونه کړي چې د ده والد محترم شهید شولو کم خلک چې د دې دنیا نه لاړ شي نو تر آخرته پورې د قیامت د میدان حشر پورې د هغې واپس راتګ شته نه نو که مونږ اوس دا کوشش کوو دا منډه ترړه کوو دا په دې بنیاد کوو چې زموږ والد محترم خو لاړو ستاسو د قرآن یو رهنما لاړو خو آینده دپاره چې زموږ کوم مشران موجود دي حق خبره کوي رهنمایي کوي زموږ د قرآن په بنیاد باندې عام طور باندې زموږ د خو خبرو رهنمایي کوي نو دا مشران هم رانه روان دي نو موږ ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې په دې کې د شرکت کولو کوشش وکړي څومره ملګري دي ته د راتلو او دې سره د مدد کولو تاسو ټول نه غټ تعاون به دغه چې تاسو ځان راورسوئ دې ته ځکه چې دې کې د مظلوم خبره کېږي دې کې چې کوم دی هر هغه سړي خبره کېږي چې دغه بې ګناه وینه تویږي ما خبره وکړله چې مړه واپس نه دي راغلي شهیدان واپس نه دي راغلي دنیا ته خو چې دا کم را سره دي چې دا خلک رانه وینسي نو موږ ټولو له پکار ده چې په دې کې د شرکت کولو کوشش وکړو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یا الله یا رب العزت چې دا څومره خلک دي ځای ته راغلي دا د قرآن زده کړې دپاره راغلي یا پروردګار عالمه د دې سینو ته قرآن په صحیح معنو سره کوز که یا پروردګار عالمه دلته چې څومره خلک راغلي د دې به ډېرو خلکو په کورونو کې ډېر مشکلات وي یا الله ته مشکلات حل کړي یا پروردګار عالمه دلته چې څومره مسلمانان راغلي دي یا پروردګار عالمه ته ایمانی کامله ورکړي په قرآن باندې یا پروردګار عالم دلته چې دا څومره مسلمانان راغلي دي دا صرف د ستا د قرآن زده کړې لپاره راغلي دي یا الله د دې په کورونو کې به بیماران وي یا الله د دې په کورونو کې به مشکلات وي یا پروردګار عالم د دې په کورونو کې به مصیبتونه یا الله د مصیبتونو نه تخلاص کړي یا پروردګار عالم هر قسمه مسلې چې دی الله ته یې هغونه خلاص کړي یا پروردګار عالم د نیټ په سترګه باندې ډېر خلک هم ګوري قرآن د زده کړې دپاره هم ګوري یا پروردګار عالم هغې له اجرونه ورکړي یا پروردګار عالم د هغې سینو له هم قرآن په صحیح معنو سره کوز کړي یا الله زموږ ډېر مسلمانان د مجبورۍ د وجې نه خپل کورونه یې پرېښي دي خپل بچي یې پرېښي دي خپل کور یې پرېښی دی خپل کلی یې پرېښی صرف د دې په بنیاد باندې چې بچو ته رزق راګټي یا پروردګار عالمه ته په خپل فضل او کرم سره په ډکو منګولو باندې خپل کورونو ته راورسې یا پروردګار عالمه زموږ د مسلمانانو زموږ د پښتنو ډېر په تکلیف ژوند دی یا الله ماشومان پیدا شي یا الله دغه شانتې زامنې پیدا شي غټې غټې حادثې وشي خو د خپلې مجبورۍ او د غریبۍ او د خپلې بېوسۍ د وجې نه هغه مړی یا هغه واده یا خوشحالي په بار ملک کې تیر کې ورته نشي راتلی یا پروردګار عالم رحم پرې وکړي خپلو کورونو ته په ډکو منګولو راولې یا پروردګار عالم په خپل کلي ملت کې ورته دغه شانتې کاروبار شروع کړي یا په د خپلو بازارونو کې ورته دغه شانتې کاروبار شروع کړي دغه شانتې توفیق ورکړي الله تعالی چې هغې نور ملکونو ته نه محتاجېږي یا پروردګار عالم څومره مسلمانانو چې په زړونو کې څه قسمه شرعي حاجت یا الله ته قبول او منظور کړي یا پروردګار عالم چې زمونږ کم وفاتګیان شوي دي کم شهیدان شوي دي یا پروردګار عالم شهادت قبول کړي یا پروردګار عالم دلته ډېر خلک موجود دي چې د چا پلاران وفات شوي دي د چا خویندې میندې وفات شوي دي د چا وروڼه وفات شوي دي یا پروردګار عالم ته مغفرت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین